دا رقم کسانو ته زوانج د پر علماو باندې اعتراض کوي چې تو خو د خپلو پښتنو علماو ګستاخي په دې فیسبوک کې کوي. ګوره زه د علماو په باره کې و دې کسانو ته چې هغه کم کسان په فیسبوک کې د علماو توهین او ګستاخي کوي هغو ته زه خالي یو څلور پنځه خبرې کوم چې کتاب لیکلی دی بلا سبب د علماو توهین کول، بلا سبب د علماو ګستاخي کول په څلور مذهبو باندې کافر دی، معاینه پر طلاق ده. په څلور مذهبو باندې کافر دی، معاینه پر طلاق ده. ځکه د خدای رسول فرمایي چې په آخر وخت کې به زما پر امت باندې داسې زمانه راسي چې په ډلو ډلو باندې به د اسلام سوځي او کفر ته به ځي. هغه نن سبا دغه رشته علماو توهین په فیسبوک کې عام خای شروع دي، عام خای شروع دي. دغه پښتانه ورونه کوي، پنجابیان هم نه دي، بلوچستان هم نه دي، سندیان هم نه دي، دغه زموږ پښتانه یې کوي چې د یو عالم توهین بلا سبب یو څوک وکړي. ټولو کتابو دا لیکلي دي چې په څلور مذهب باندې دا سړی کافر دی، معاینه پر طلاق ده. ورنه هر یو چې د خپلو امامانو څخه پوښتنه وکړي چې دا خبره دغه دا که نه ده. او ګوره کتاب لیکلی دی امام شامی رحمه الله تعالی رد المحتار چې یو عالم کښته ناست دی او یو عامي که څه هم سپین ږیری هغه بالا کښېني تر دې عالم او دا وایي چې تر د عالم د دا ځګې حقداره زه یم، یا فرض که عالم پر مځکه باندې کښېني هلته نیالي اواري او دی ولاړ شي پر هغه نیالي باندې کښېني وایي د دا حقداره زه یم، که څه هم سپین ږیری کتاب لیکلی دی چې دا سړی کافر دی، معاینه پر طلاق ده. هر چا که حواله غوښته بیا زه ښکار کوم شله حوالې دا د خولې خبرې نه دي، نه دا د کفر فتوا زما د طرفه ده، دا د علماو د طرفه ده. په دې کې به انشاءالله څوارلس کتابه زه ښکاره کوم چې هغه وایي دا کافر دی، معاینه پر طلاق ده. ځکه رد المحتار څه وایي؟ وایي طلقت امرأته که یو څوک بالا ناست و عالم کښته ناست و او ځان ده د دې حقداره بلئ، یا فرضه که یو سپین ږیری و عالم ځوان و دی د مخ ولاړې پر انیلي کښېنستی چې د عالم دونه قدر نه لري، دا د عالم زه سپین ږیری یم، عالم دونه مثلا نه ځوان دی، نو لهذا د دې حقداره زه یم. وایي طلقت امرأته پر ده باندې معاینه طلاقه شوه. ولې معاینه پر طلاقه ده؟ ځکه دی کافر شو، معاینه مسلمانه ده، د کافر او د مسلمان په مابین کې نکاح نشته. دی به یواره تجدید د ایمان کوي، ایمان به نوی کوي، بیا به بېرته چیز کوي، نکاح به کوي. عالمګیري لیکلی دي، عالمګیري هغه لیکلی دي چې یو عالم ځوان عالم او یو بل یو سپین ږیری په خوله کې یو غاښ نه وي، پر ملا باندې کړنچي، یو مخ کمزوری، لیکن که چیرې په یو لار کې روان و یو دروازې ته ننوتل یا په لار کې روان و دغه سپین ږیری تر دا ځوان عالم د مخه سلو وایي په ګناه کبیره سره ګناهګار دی. ګوره دا کتابو ته دومره حده پر لیکلي ظالمه د عالم دومره توهین کوي چې ته په فیسبوک کې د عالم سره وڅنګ ته آیا دي یا انجونې کښېنوې او یا د عالم د جسم سره د خنزیر یا د خره یا د سپي یا د بزو سر مشلې، د عالم پر بدن باندې د خنزیر یا د سپي یا د بزو سر مشلې، د هغه سر پرېږدې، او یا د عالم توهین په نورو اندازو سره کوي. نو اوس دغه ګستاخه ته دغه معترض ته چې پر علماو باندې اعتراض کوي چې علما په خپل فیسبوک کوي ور موږ ته یې کوو. دغه کسان ته زه وایم چې اوس ورته په خپله ځانه سره ته فیصله وکړه چې آیا ستا په زړه کې به ذره قدر ایمان پاتې شوی؟ کله وحاشا والله که ستا په زړه کې ذره قدر ایمان شته. دغه خلکو ته زه وایم چې د ایمان تجدید هم وکړه، د نکاح تجدید هم وکړه، والله که د یا نکاح برقرار وي یا د ایمان برقرار وي، ځکه کتابونه وایي. زما د خولې خبرې نه دي چې ملا جباره کفر فتواوې کوي. موږ ته خدای دومره طاقت نه راکړي چې موږ پر مسلمان د کفر فتوا وکړو. زه پنجپرۍ نه یم چې پر هر شي باندې د شرک د چپې لګوم، پنجپرۍ وهابۍ خو نه یم چې پر هر شي باندې د کفر چپې لګوم، لیکن دا کتابو لیکلي دي دغه رقم زه به دا ته ته وایم، په دې به زه ته پوه کوم. بیا ودا ظالم ته زه وایم چې ته ورشه کافر هم د خپلو احبارو د خپلو مشرانو دومره ګستاخي او توهین نه کوي لکه تا چې څومره د علماو توهین د فیسبوک په لار کې وکړي.